د محکومې جنوبي پښتونخوا په لرغوني ښار بوري کې پر پښتونستان چوک د عوامي نېشنل پارټۍ د بوري د ضلعي صدر منظور کاکړ په صدارت کې روانې جلسې کې ناست د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ګران اصغر خان اسکزی او ستاسو د ټولو په اجازه تر ټولو له مخه د شهید ارباب صاحب په مرګ د خواشینۍ اظهار کوو او قدرمنو عزیزانو د پښتنو د کامپاله باسواده سیاسي کارکنانو ته دا یوه خبره واضح کوو د کام ځوانان په دې پوه دي چې زموږ چې کوم ملتپال مبارزین دي دا چې په هر نامه وژل کېږي که دهشتګردۍ که قبایلیت یې که ستونزې یې که هره داسې معامله یې دا مختلف اتیار دی مختلف نمونه دی اصل کار یې دا دی د پښتون دشمنه قوتو د پښتنو د دشمنۍ کې هغه قوتونه چې پښتانه نسل کشي کوي قتل عام یې کوي که هغه په ټارګېټ کیلینګ کې په بم دماکو کې په دهشتګردۍ کې یا داسې مختلف نمونه ورکوي موږ د کام د وطن نماینده ګوندونه پښتون کمیټې په دې پوه یو چې دا هلکاران ته موږ ګوته نه نیسو دا قاتلان چې دي دا مخصوصه قاتلان دا ټکس کوي دا وژنه چې کوي موږ دې ته ګوته نه نیسو موږ هغه قوتو ته ګوته نیسو چې چا د پښتون دشمنۍ پښتون قتل عام یو منصوبه یې شروع کړې ده او موږ په بوري کې دا پښتون کمیټې سره تړلې تحریکونه او ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی دی دا اتحاد د بوري د ستونزو د مسایلو او د بوري د ولس په هره معنا په عملي توګه نمایندګي او ترجماني کوي او موږ د بوري دغه کم اتحاد چې دی دا د ټول وطن د کامپاله وطن دوسته ملتپاله ګوندونو مسلانو رهبرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ له امو نیولې تر اباسینه چې کم محکوم مقبوضه پښتون افغان وطن دی په دا کې چې کم قوتونه کم سازشونه کوي د دې بل هیڅ قسم د هر لاره نشته د اتحاد او د ورورولۍ د یووالي لاره ده پخوانی سلوګن دی چې د پښتانه یووالی د دشمن ماته ده هر وخت که پښتنو یووالی وکړي بیا به دشمن داسې ماتېږي چې بیا تاریخ یاد لري دلته په بوري کې موږ دا اتحادي ملګري ذمهداران انجمن تاجران د واګدا د ناروا اپریشن په خلاف یو تحریک شروع کړی دی خو له بده مرغه دلته زموږ صوبه مکمله کالوني ده د پنجاب یو داسې کالوني ده چې دلته متبادل حکومت دی یو وخت هم منتخب نمایندګانو ته اختیار نه ورکوي اختیار له سیول ملیټري سره دی نو زموږ د وطن خلک د وطن سیاسي خلک به یو د سیاسي شعور د ویشوالي دا مبارزه کوي د خیلۍ ځای پر نامه چې کم سیاست کوي کم انتخابات کې خلک ووټونه غواړي یا د برمې د لوکل بور د سولر شیشې په حواله نو د بوري ولس دا پکار دی چې هغه ټول قوتونه
چې د خیلۍ ځای پر بنیاد باندې سیاست کې انتخابات کې یا د پیسو په ذریعه انتخابات کې د خلق زمرونه اخی بیا چې دوی منتخب سي بیا په 15 کال کې په دې بوري کې نه ښکاره کېږي نه په صوبایي اسمبلۍ کې ښکاره کېږي نه په قامي اسمبلۍ کې ښکاره کېږي پر دې قام پر دې وطن باندې چې هره ورځ بده ورځ راسي بیا د دې ملت پاله ګوندونو ام پي ام ان اے سنیټران د دې وطن خبره کوي د دې قام خبره کوي د دې ولس خبره کوي نو ټول د جنوبي پښتونخوا ولس ته دا پکار دی چې د ملت پاله ګوندونو د تحریکونو د نمایندګانو د امیدوارانو تر شا ودرې خو ملت پاله ګوندونه تحریکونه به هم د سیاسي شعور د سیاسي بیدارۍ دا مظاهره کوي په جنوبي پښتونخوا کې پکار دا دی چې عوامي نشنل پارټۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ملي جمهوري غورځنګ او نور کام دوسته عناصر او خلک د دې تحریک تر شا ودرې او دا تحریک جوړ سي نور مې وخت نه اخلو ډېره مننه مهرباني کور ودان وزا پشا کې زموږ ملګري محیب کاکړ او عبدالخالق جلال زای عبدالرحمن زیرک صاحب د دوی